لکه څنګه چې د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس وایي چې طالبان د سولې لپاره هیڅ اراده نه لري او نوموړي د شورا له ځینو ولایتي استازو او سلاکارانو سره لیدنې کې ویلي چې اوسني حالت خلک اندېښمن کړي دي او دغه حالت د کابو کولو وړ دی د چې واقعا څومره دغه حالت کابو کېدلی شي هغه مسایل چې پرې باندې بحث لرو هدایت الله پاکدین سیاسي تحلیلګر همدا چې بس سکایپ له لارې سره دی بحث له ده سره ادامه ورکړو. پاکدین صاحب سلام، بحث ته ښه راغلاست. سلامونه نیکي له تاسو ته درنو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. مننه، سلامات اوسئ. پاکدین صاحب د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې ډېر ناوخته نه دي چې ګویا طالبان د سولې لپاره اراده نه لري؟ موږ تاسو ولیدل چې افغان چارواکي یوازې په خبرو باندې خلک تیر باسي. دوی هغه ډول څرګندونې ترسره کوي چې هیڅ له عیني واقعیتونو سره تړاو نه لري. موږ تاسو د کلونو په اوږدو کې خصوصا د 2 کلونو په اوږدو کې ګورو چې د افغانستان لوړپوړي چارواکي بار دغسې څرګندونې کوي چې حتی هغه د افغان ولس یو عادي وګړی هم د هغه په وړاندې غبرګون ښکاره کوي او هغه هم پوهېږي چې دا یوازې افغان غولول دي او افغانستان خلکو ته دوکه ورکول دي. نن د عبدالله څرګندونې هم هماغه ډول دي. مونږ بار د رسنیو له لارې په بېلابېلو بحثونو کې ویلي دي چې د افغانستان د حل لاره یوازې سوله ییزه او د خبرو اترو له لارې ده. خو تاسې ولیدل چې ځینې څیزونو باندې دوی ټینګار کوي چې هماغه د دې لامل شو نن له نیمو څخه زیاتې ولسوالۍ د طالب په لاس کې غورځېږي. نو طالب په دغه پوزیشن کې کوم هغه نظامي برخه کې چې کومه بریا ترلاسه کړې ده، زه فکر نه کوم چې بیا هغه غوښتنې چې 2 کاله مخکې 15 کاله مخکې درلودې هغه ولري. طالب غوښتنې اوس به حتما له دغه پراخې جغرافیې ترلاسه کولو سره او دغه پراخو وسایلو او وسایطو ترلاسه کولو سره پراخیږي. اوس به له هغه سټیج څخه چې دوی 2 کاله مخکې خبرې کولې، زه فکر نه کوم چې هغه سټیج څخه افغان حکومت سره مخته لاړ شي. همداسې یوه روحیه هم خبره همدا ده پاکدین صاحب چې طالب نه ده چې یوازې د سولې لپاره اراده نه لري. آیا د افغانستان ملي منافعو په اړه اندکه تصمیم نیونې صلاحیت لري؟ ګوره، یو د سولې لپاره اراده، د سولې لپاره که چیرې اراده شتون نه درلودی، دوی امریکا سره کوم تړون چې لاسلیک کړی و د هغه تړون پر خلاف امریکا خپل سرتیري 4 میاشتې 3 میاشتې هغه څخه وځنډول. که چیرې طالب سولې لپاره اراده نه درلودی نو باید په امریکایانو باندې حملې پیل کړې وای. اوس به سولې هغه کومه پروسه چې پیل شوې د افغانستان څخه چې کوم ځواکونه وځي هغه به بیرته ځړ شوي وو چې هغه د جګړې لپاره بهترینه بهاره وه د دوی لپاره. خو ګوره د دوی یعنی اوس چې دغه شل ولایتونو کې جګړه روانه ده پاکدین صاحب، دا جګړه نه ده، دغه ولسوالۍ چې اور کې سوځي د جګړې، آیا دا سوله ده؟ دا د سولې کوم منطق؟ ګوره، زه اوله خبره تکمیل کړم. که چیرې اراده به وجوده نه وای نو هغه د بهرني ځواکونو د پاتې کېدو لپاره به دوی هلې ځلې کړې وي تر څو جګړه نوره هم دلته پراخه شي. بل نننۍ کومه جګړه چې ولایتونو ولسوالۍ کې شتون لري، دا افغان حکومت په دغه تېرو کومې خبرې چې روانې دي دوی بریالي نه شول او دا ډاډ طالب ته ورکړو چې دغه استازي چې افغان حکومت لیږلي دي، افغان حکومت واقعیت د سولې هغه تصمیم نیولو اراده لري. نو طالب مجبور شو چې د بیز له سر څخه جګ شي او په سګرونو کې سوله ولټوي چې هماغسې تر ډېره حده بریالي هم و. اوس نړیوالو هم دا باور کړی دی چې طالب یعنې تاسو هم فکر کوئ پاکدین صاحب چې د سولې د جګړې په ډګرونو کې دوی سوله لټوي او له دغې لارې دوی سولې ته رسېدلی شي؟ دوی سولې ته هیڅ ډله او هیڅ ټپله د جګړې له لورې سولې ته نشي رسېدلی، خو د یو فشار آلې په توګه ښکاره کېدی شي. ځکه افغان حکومت مخکې نړۍ ته ویل چې موږ د بهرنۍ ځواکونو په وتلو کې موږ کولی شو له خپلې خاورې دفاع وکړو، موږ تبابیت ارضي وساتو. خو دا طالبو برعکس ثابته کړله. په ډېر کم وخت کې د ورځې 10 ولسوالۍ هم ونیول شولې. نو دا هغه څه دي چې د فشار په توګه کارېدی شي، خو بشپړه سوله د نظامي ډګر له لورې افغانستان کې امکان پذیره نه ده. کله که داسې مسله وي د خپلو ورونو په وینې تویدنه باندې فشار آلې څخه استفاده کوي، هغه د تجهیزات او اسلحه چې دوی په جګړه کې ترلاسه کوي کلونو دښمن ته یې ولې له پولې هاخوا ورړوي؟ دغسې خو موږ کوم هغه نه دی لیدلی. یو پروپاګاندا ده او یو هم هغه څه دي چې واقعیتونه لري. زه خپله هم د هغه ولسوالۍ سره تړاو لرم چې هغه د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې پرته ده. نو له هغه څخه چې هلته نه شبکې کار کوي نه هم تلیفونونه کار کوي،
ولې دلته که پایډ کېږي چې وسلې واړولې، ټانکونه واړول، وسایط یې واړول، دغه پراخه توګه زه سوشل میډیا کې ګورم. خو کله چې زموږ کلیوال ملګري دوستان نه هغه ځای څخه راځي، هغه دا خبرې دروغ ګڼي. هغه وایي دا یو توطیه ده، یو پروپاګنډه ده، هیڅ دغسې کوم ثبوت او شواهد نشته دي چې هغه لیږل شوي وي. او بله مسله دا ده چې دغلته اوس هغه پخوانی وخت د هر چا سره وي موبایل کې عکاسۍ کمره شته ده. هغه کوم تصویرونه چې ځینې خپرېږي هغه یا امریکا ورته تسلیم کړي دي یا پخوا د افغانستان هغه تیر جنګونه چې وو دغه د تیرو 20 کالونو کې طالبانو څخه نیولي دي، یا نور وسایط دي چې هغه په پاکستان کې شتون لري، یا خپل امریکا چې افغانستان څخه 2014 کال کې وتله یا اوس وتله ځینې وسایط ورته تسلیم کړي دي. خو هغه څه چې موږ خپله د ولسونو سره په تماس کې یو، خلکو سره په تماس کې، دغسې څه به نه دي لیدلي. خو راځئ دې باندې بحث وکړو پاکستان صاحب چې دا چې اوس یو دمې جګړې ته زور ورکړی، آیا دوی د امریکا وتل خپل قوت او په جګړه کې د امریکا ماته بولي او که نه هسې چې تاسې اشاره ورته کړه د جګړې په ډګرونو کې د جګړې ډګر د سولې یو ښه ادرس بولي؟ د طالبانو دا خو د شکه پرته خبره ده چې طالب د امریکا ځواکونو طالب ته غټه روحیه ورکړله. د امریکایي ځواکونو وتل افغانستان څخه طالب ته دغه د جنګ روحیه نوره هم پیاوړې کړله، او برعکس افغان حکومت یا د افغاني ځواکونو هغه روحیه تاسې ګورئ چې په ولایتونو کې سلګونه ځواکونه پرته له مقاومت ته ځي، طالب ته تسلیمیږي، د هغوی روحیه یې ضعیفه کړله. او بله خبره دا ده چې طالب په جګړې کې قرباني ورکوه، په غره کې پروت و، خو برعکس هغه د طالب مقابل لوری چې و هغه په سرچینو باندې پروت و، هغه له ګمرکونو څخه ډېر عاید ترلاسه کول. خو طالب وژل کېده، طالب د په غرونو کې له ډېرو سختو کړاوونو سره لاس او ګرېوان وډو. طالب دغه بهتره وګڼله چې دغه سرچینې چې حکومت له هغه څخه بډېږي هغه یې ونیولې. تاسو ګوره شیرخان بندر یې ونیولو، د پکتیا ډډ د پټاټ چې ډېر عایداتي لاره وه هغه یې ونیوله. نو د امنیې له لارې تر څو حکومت دې ته راضي کړي، فشار پرې راولي چې سولې ته غاړه کېږدي، دا نه چې یوازې هغه کوم چارواکو چې واک ترلاسه کړی دی دوی د خپلې دورې د پوره کېدو لپاره بهانې سانې لټولې. نو طالب هم اوس د دې هڅه کې نه ده، دا یې منلې ده هغه تماسونه چې موږ ورسره لرو، موږ ورسره پاتې شوي یو په اړیکه کې یو، هغوی هم په افغانستان کې د قدرت انحصار په لټه کې یعنې پاکستان صاحب جګړه د فشار یوه آله کېدلی شي او د زور له لارې قدرت ممکنه دی، سیمه ییز او نړیوال ملاتړ به بیا تر شا ولري؟ ګورئ نن که طالب کوم سټیج کې دا د جګړې په پایله کې ده، دغه طالب 2000 کال کې و، خو چا خبره هم نه ورسره کوله، څوک بېستره هم نه ورسره کېناستل، چا د دوی هغه کورونو کې حتی هغه خلک چې جګړې څخه لاس اخیستی و هغه هم نه پرېښودل. خو نن چې طالب سره نړیوال غږیږي، نن چې امریکا طالب سره په بیس باندې کړي څو 18 میاشتې مذاکره کوي، هغوی سره تړون امضا کوي، د هغوی هغه غوښتنې مني، افغانستان څخه خپل سرتېرې باسي، دغه د جګړې پایله ده. که چیرې طالب په جګړې کې دغه بری نه وای ترلاسه کړی، نن هیڅ کله هم امریکا په ننني پوزیشن طالب ته نه و قایل. دا هغه څه دي چې په جګړې کې ترلاسه کړي دي. مونږ ویلي چې جګړه بدبختي ده، جګړه د طرحه یو طرف نه وژني، جګړه طرفونه وژني، جګړې کې د افوا وګړي پاتې کېږي، نه هم طالب پاتې کېږي او نه هم عسکر پاتې کېږي، جګړه کې هر څوک وژل کېږي. جګړه د حل لاره نه ده، خو طالب لپاره بهترینه ګزینه ده چې دوی هم په نړیوال سټیج کې مدیریت کولی شي او سالم له دغه جګړې څخه وتلی شي. په بخر سره ما ستاسو پوښتنه یعنې مدیریت کولی شي دغه روانه جګړه او سالم به ترې ووځي؟ همدغه پوښتنه اوس همدغه تشویشونه له افغان ولس سره دي، افغانو خلکو سره دي. امریکا هم نه غواړي چې طالب له دې جګړې سالم ووځي. تاسې ګورئ چې امنیتي ځواکونه تسلیمیږي، خو برعکس دلته ملیشه سازۍ ته لار هواریږي. طالب که څه هم له خپلې جګړې مدیریت کې هغه کامیاب ده، مدیریت کولی شي، خو دغه ملیشه سازي دغه به افغانستان یو داخلي جګړې ته ګزار کړي. دغه یو ستونزه ده، دغه یو فشار ده، دغه زموږ تشویش ده او دغه د افغان اکثریت ولس تشویش ده. یعنې دغه اوسنی بسیج د خلکو د طالبانو پر وړاندې د اندېښنې وړ مسله ده؟ کاملا د اندېښنې مسله ده. تاسو وګورئ 10 کاله مخکې هغه څوک چې د طالب په وړاندې مسله شوي وو هغه نن حکومت ته چیلنج ده. تاسو ګورئ تیارې راغورځوي، په قبادارۍ باندې حملې کوي، مرکزي حکومت ننګوي، محلي اداره ننګوي.
او هلته ملوک الطوایفي حکومتونه رامنځته کیږي. نو نن که دغه ملیشې بیرته جوړیږي، دا خلک د دوی کنټرول، د دوی اداره، د دوی بیرته راټولول، د دوی څخه اصلي راټولول، دا د دې لامل کېږي چې افغانستان بل ناورین ته بوځي. بل د طالب د بیا زیږون علت هم همدغه ملیشې، همدغه غیر مسؤله وسلوالو چې په بعضې ولایتونو کې ظلم وکړو، تشدد یې وکړو، خلکو باندې تیري وکړل، چې دا د دې لامل شو چې طالب ته خلک مراجعه وکړي. نو دغه ملیشې په راتلونکي کې نه تنها چې طالب ته ګواښ دی، بلکې که چیرې افغان حکومت دلته یو درېیمګړی حکومت راځي، هغوی لپاره هم ننګونه ده. یعنې پښتین صاحب هغه څه چې اوس روان دي ملیشه سازي ده؟ کاملا ملیشه سازي دی. تاسو وګورئ د هرې ډلې په رأس کې هغه څوک دی چې پرون په افغان ولس باندې ظلم کړی دی، په خلکو باندې ظلم کړی دی. د ډاکټر نجیب وخت هغه کومه اردوی چې رانسکوره کړې وه، په داخلي جګړو کې غلاوې کړي دي، ظلمونه یې کړي دي، خلکو په سر یې میخونه ټک وهلي دي، خلکو باندې جرسي تیري کړي دي، له هلکانو سره یې نکاحوې کړي دي، نور سلګونه ظلمونه یې چې کړي دي، نن د رأس کې هماغه خلک قرار لري. د افغان له بطره دغه نه دی راپورته شوی، بلکې دا هغه خلکو له ادرسه راپورته شوی ده چې هغه د هغوی شخصي ګټې په خطر کې دي، د هغوی شخصي ګټې ردګوي. نو دا ملیشه سازي هیڅ د ملیشه سازي ده، د افغانستان په زیان ده. افغانستان بل لوی ناورین ده چې له ننني ناورین څخه به څو چت ده د افغان خاورې لپاره، د افغان ولس لپاره خطرناک دي. یعنې واقعا د سولې مذاکرات پر وړاندې به یو خنډ شي او دغه لړۍ بله بنبست سره مخ کړي؟ نه تنها چې د سولې په وړاندې خو همدا اوس به که تاسو روانه جګړه ګورو چې خنډ ده، خبرې په ټپه ولاړې دي، یو ذره هم پرمختګ نه ترسره کیږي. دا چې نه تنها د سولې په برخه کې خنډ دی، بلکې راتلونکي کې افغانستان کې کوم حکومت رامنځته کیږي د هغه په وړاندې هم خنډ ده. تاسو وګورئ د ډاکټر نجیب په وخت کې همدغسې محلي خلکو ته وسلې ورکړل شوې، پیسې ورکړل شوې، هغوی مسله شول. بالاخره 40 کال هماغه ملیشې افغانستان ننګوي. انتخابات کیږي، دوی انتخابات نه مني، د انتخاباتو پر وړاندې راجګیږي، والی معرفي کیږي، والی نه مني، والی په وړاندې اقدام کوي، قانون حاکمیت نه پلی کیږي. دا هغه څه دي چې کلونه کلونه، یعنې موږ تاسو څو لسیزو لپاره ننګولی شي. که چیرې د دې مخه ونه نیول شي او که چیرې دغه لړۍ ونه درول شي، دا د افغانستان د څو لسیزو لپاره خطر زنګ ده. نو ولې موږ بیا بار بار تجربې تکراروو؟ ولې له تېرو تجربو او ناکامو تجربو څخه یو څه نه زده کوو؟ دلته مسله د شخصي غوښتنو ده، دلته مسله یعنې ملیشه سازي د چا شخصي غوښتنه کیدلی شي؟ راځم، دلته د شخصي غوښتنو ده، د شخصي ګټو ده. تاسو وګورئ نن هغه څوک ملیشه سازي په رأس کې راوتلی دی چې میلیاردونه ډالر د افغانستان ملي پانګه ولوټله، قراردادونو کې لاس لري، ګمرکونه یې چور کړل، یا نور دغسې بلډینګونه او تعمیرونه په میلیاردونو ډالر د افغانستان څخه ووهل، یا هم د یو چا قدرت په خطر کې ده. که سوله مثال راځي، یو څوک له واک څخه لرې کیږي، یو چا چوکۍ له منځه ځي، یو چا هغه باډیګاردان یا هغه کش و پش له منځه ځي، خو دوی د دې لپاره چې هغه کش و پش د دوی ژوندی پاتې شي، وساتل شي، د دې لپاره یو ډله خلک په ډېرو کم امکاناتو هغوی ته برابر کړي دي، راټول کړي دي، تر څو دلته جګړه وکړي. نو دغه شخصي غوښتنې او موږ ملي حس نشتون او د ملي رهبر نشتون، د قومي رهبرونو نشتون، دا د دې لامل شوی دی چې موږ له یو سوري څخه بار بار وچیچل شو او یو تجربه بار بار تکرار کړو. یعنې فکر کوئ چې آیا تر اوسه دغه ملیشه سازي چې لوی اندېښنه پر وړاندې خلیزات هم لري او طالبانو پر وړاندې هم کېدل شي، نظام مخالفینو پر وړاندې څه مثبت تاثیر درلودلی تر دې دمه؟ مثبت تاثیر څخه تاسو ګورئ، مثبت تاثیر څخه زه فکر کوم منفي تاثیرات به ډېر وي. مثبت تاثیرات وګورئ چې اوسه پورې یو ولسوالي هم نه ده نیولې ورځني. عطا محمد نور چې هغه په شمال کې تر ټولو ځواکمن کس ده، یو ولسوالۍ کې یو ورځ عکس اخلي خو سبا ته طالبانو نیولې وي. دغه خلک ته په 13 کلونو کې، په 13 کلونو کې خلکو پیژندل. یوازې یو څو هغه خلک چې هغه محلي قمندانان دي، زورواکان دي، ظلمونه کوي، تشدد کوي، هغه ورسره راټول شوي دي. ولسي هغه واقعي ولسي بیز نه لري چې هغوی په روحیه باندې جګړه وکړي. همدغه خلک په 13 کلونو کې د دوی ظلمونه د دې لامل شول چې طالب را ژوندی شي. شمال کې موږ تاسو د طالبانو واکمنۍ په وخت کې لیده چې ښه د طالبانو په وړاندې یو قوي جبهه وه،
خو نن تر ټولو همغه ځایونه همغه د مقاومت ځایونه چې دي همغه له ټولو لومړی سقوط کیږي ځکه دغه خلکو وپېژندل چې دغه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي یوازې د خپلو اولادونو لپاره کار کوي کله چې د امتیازاتو ویش خبره شي دوی خپل اولادونه مخکې کوي خپله مخته کیږي خو کله چې د وژلو یا د قربانیو وخت شي بیا ولس ته مراجعه کوي نو ولس هم اوس هغه پخوانی ولس نه ده اوس میډیا ډېره فعاله ده خلک خبرېږي خلک هر ځای څخه خبرېږي د دوی حالت خپل حالت را سره پرتله کوي نو دا ملیشه سازي د نظام په ملاتړ کومه ګټوره نه واقعېږي بلکې د هنارشیزم او ګډوډۍ لامل ګرځېدی شي یعنې فکر نه کوي چې اوس هم انارشیزم روان دی یو ډول ام وژنه مثلا بهرني سرتیري له افغانستانه وتل ولسوالۍ د جګړې په اور کې سیزي د جګړې ملیشه سازي روانه ده چې تیره ترخه تجربې تکرار بیا ورته ویل کېږي افغانستان د جګړې یو نوي پړاو ته دننه شوی دی څومره امیدواري شته دی سولې ته آیا نوي ادرسونه شته دی له بده مرغه افغان ولس دومره پاشلی ښکاري دومره ټوټه ټوټه پارچه پارچه ښکاري چې هیڅ امید نشته چې یو دریمه ډله د سولې په برخه کې راڅرګنده شي په چا باندې راټوله شي او دغه وضعیت چې رامنځته شوی دا دې څخه ووځي تاسې وګورئ چې همدا هره ډله یعنې هر حرکت چې افغانستان کې رامنځته شو چا په یو ډول چا په بل ډول بدنام که چا د خپلو شخصي ګټو لپاره ښه حرکتونه رامنځته شول خو یو چا د شخصي ګټو لپاره وکاروه اوس ولس هیڅ باور نه لري په چا باور نشته او د باور لپاره دغسې کوم ادرس نشته چې ولس هغه ته مراجعه وکړي د افغانستان اوسنی حالت مدیریت موږ په دوه څیزونو کې زما په اند شته ده یو دا چې د جګړې ښکېلې لورې که څه هم په د تیرو 2 کالونو کې یا 1.5 کال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کومه هوکړه شوې وه ونه کړل چې هغه اجبا ته ورسېږي نسبي سولې ته ورسېږي اوس دوی ته اړتیا ده چې که طالب لوری دی که حکومت لوری ده طالب باید له خپل غوڅ دریځ چې هغه د امارت را دوباره ایجاد ده له هغه څخه تیر شي او د هغه په وړاندې دوی هغه دریځ چې مثال لري چې موږ بیرته امارت جوړوو دا د افغانستان په ګټه ده بل په مقابل لوري کې هغه خلک چې په چوکۍ باندې واک باندې ډېر ټینګار کوي چې باید زه واک کې پاتې شم طالب راته تسلیم شي باید دغه ډله له واک څخه تیره شي او درېمګړی دغلته یو داسې ادرس رامنځته کړي چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او دوحې ته بیرته وګرځو هلته په له ډېرو جزئي مواردو څخه تیر شو په هغه واقعي هغه اساسي مواردو باندې بحث وشي چې افغان ولس ته سوله راوستی شي زه فکر کوم له دې کشالۍ څخه وتلی شو خو له بده مرغه که چیرې دغسې ونه شي افغانستان یو بلې داخلي جګړې ته ګزارېږي چې هغه به افغانستان او افغانان کلونه وروسته پاتې کی او ډیر همدا اوس که تاسې وګورئ د پاسپورټ ریاست ته لاړ شئ که چیرې په نیمروز ته مراجعه وکړئ زرګونه ځوانان هماغه سرمایه چې د افغان ولس د سرمایه پرې مصرف شوي د هغه له دې خاورې څخه تښتي ولس همدا نن که ته ځې یو پاتلون اخلي یو جوړ بوټ اخلي دوکاندار پوښتنه درنه کوي چې وروره چیرې ځې کومې خوا ته د اراده ده نو دغه ترنګړی حالت افغانستان ډېرې بدبختیو ته سلګونه کاله وروسته پاتې کولی شي ډیره مننه پاکتین صاحب له تاسو څخه سلامات اوسئ مننه ښه وخت هدایت الله پاکتین سیاسي تحلیلګر و چې په ټوله کې د سولې د خبرو اترو پر وړاندې لکه څنګه چې د طالبانو پر نیت باندې ښاغلي عبدالله شک لري چې ګویا طالبان د سولې لپاره اراده نه لري خو ډیری بیا پر حکومت باندې نیوکې کوي چې ګویا د قدرت د بقا لپاره جګړې ډګرونه ګرم ساتلي دي او د سولې مذاکراتو په برخه کې هڅې نه کوي پر همدغه مسایلو له موږ سره بحث تر لاندې د وروسته بیا هم خپرونه دوام لري